ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب زدني علما. محترم مسلمانانو، نن ستاسو پدی جامع مسجد کی دا اللہ تبارک و تعالی دا عظیم کلام پدی رمضان المبارک پا آخری اشارہ کی ترجمے او تفسیر ختم دے. محترمو، پدی یو خبر باندې ځان پوه کول پکار دی. علماء لیکي که چرتا یو ځای کې یو تن کاروبار شروع کوي، سروزگار رواني، دکان کلاوي، سو پراپرټي شروع کوي، نو مونږ او تاسو پدی باندې قسم نشو کولی چر دا سړی دی کروڑها روپے بندی کی ځان له یو لوی کاروبار روزگار دا شروع کو، نو پدی باندې سو قسم نشي کولی چې دې سړی ته جوړه الله د خیر اراده وکا، نو د ځان له بزنس شروع کو. پدی باندې په دنیا کې سو قسم نشي کولی. ولی مونږ او تاسو ته د الله د اراده پته نشتا چې یو تن یو بزنس شروع کا، نو آیا دته الله د خیر اراده کړی دا که دته الله د شر اراده کړی دا؟ دته الله د فائدې اراده کړی که د نقصان او د تاوان اراده کړی؟ او چې کم یو تن جمعات تراغی د الله د دین په مجلس کې کېناسته، د رب ذوالجلال کتاب ته کېناسته، نو ته قسم کول شي چې زما دې په الله قسمی نن چې مترکې په دې جامع مسجد کې دا څونه مسلمانان دې ختم تراجم شوي، زما دې په الله قسمی چې دې ته الله د خیر اراده کړی ده. خبره باندې پوهیږئ که نه؟ روجه خو مو نه ده په دې شا روجه در باندې لګېدلې ښه. نو محترمو، دا دون عظیم مجلس او دا دون عظیم محفل بیا هغه مسلمانان خوش قسمت دي چې هغې ته الله تبارک و تعالی داسې علما نصیب کړي
چې هغې ورته د الله کتاب بیانوي. ځکه د الله تبارک وتعالی دا کتاب چې دی نو دا رب ذوالجلال را لیږلی دی د خلکو د رهنمایۍ دپاره، دا الله د ګایډنس دپاره را لیږلی دی. ځکه د دې په نومونو کې یو نوم دی هدن، نو ہدایت میں ملاویگی دا دی کتاب نا. کوئی ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، او مغوی نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر. دا قرآن نہ علاوہ پا دی دنیا کی خبل دا سی کتاب شتا دے نا. نو تاسو خوش قسمت ہے محترمو، دا آخری صورتونو دا ترجمه نمخ کی یو سو اهم خبری هغه به توجه سره اوریدل پکاري. یو خو د رمضان المبارک اخیری اشاره ده، ډېر لږې ورځې شپې هغه پاتې دي، او د یو حدیث پاک خلاصه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو اوږد حدیث فرمایلی دی، د هغې د یو جز خلاصه ده چې په کومو خلکو باندې د رمضان المبارک میاشت راغلله، دی په دې میاشت کې په الله باندې خپل ګناهونه معاف نه کړ، د ده زندګۍ کې بدلون رانغی، د کې چینجز رانغی، د توبه وینستا، دغه خپل غلط کرتوت پرې نه ښوده، د دې سړي په تباهۍ کې شک نشته. خبره یاده شو محترم؟ که رمضان او قرآن، رمضانم انقلاب غواړي او قرآنم انقلاب غواړي. رمضان بم جن بدلی او قرآن بم جن بدلی. که د چا جن د رمضان سره د قرآن سره بدل نشه، د ده نه په کائنات کې بل بدبخت نشته. اوس مونږ او تاسو کې هر یو مسلمان ته خپل ځان معلوم دی چې دا دونه روجې مې ونیولې د رمضان د میاشت نه مخکې چې څنګه ومه، اوس هم هغه شانتې یم. مخکې مې نوافل نه کوله، که کول مې نو صرف 2 رکاته مې کول. رمضان کې مې هغه نفلونه را ډېر نه که. مخکې مې چرته د قرآن تلاوت نه کو، د رمضان هم د قرآن په تلاوت روان وړولو. دا یاد ساته محترمو، دا رمضان المبارک دا میاشت ده، دا د ټریننګ او د تربیت میاشت ده. په دې کې ډېر سبقونه حاصلېږي. یو سبق پکې دا حاصلېږي، موږ مسلمانان په رمضان المبارک کې قرآن راواخلو، تلاوتونه شروع کو، ختمونه شروع کو. دا یو سبق شو دا رمضان. دا یو میاشت چې موږ پابندۍ سره قرآن راخلو که نه، اے محترمو چې مونږ قرآن سره عادت شو چې دا 11 میاشتې بیا رالو. دا دې دپاره دا رنګې په رمضان المبارک کې مونږ الحمد والناس پورې قرآن ختم کو. نو دا نه چې بس اوس کار وشو، دا به اوس 11 میاشتې په دې کې هم دا قرآن رالو، د دې معنی بس زده کوو. یو دا سبق شو. دویم سبق دا د رمضان سبقونه دي محترمو، دا یو بل سره مذاکره ده چې رمضان خو رانه په تېرېدو دی، د رمضان مونږ له څه درسونه راکول، دی مونږ له څه سبقونه راکول، هغه سبقونه مونږ د رمضان نه زده کوو که نه. اے محترمو، دویم سبق د رمضان المبارک دا دی چې په دې کې مسلمانان څوک مسلمانان په وخت د چربان کې راپاسي، په وخت د پېشمني کې راپاسي. څوک پکې راپاسي؟ یو دهري اعتراض کړو ملحد د مسلمانانو په دې پېشمني باندې، هغه وی دا مسلمانان لیوني دي، وی پس 3:30 او 4 بجې او 4:30 بجې خو میخ هم خوراک نه کوي. ادا مسلمانان په دغه وخت کې خوراک کوي. خندې کوله. مونږ ته ته بالکل صحیح وې، دغه وخت کې میخي خوراک نه کوي. څنګه
ځکه چې میخې روجي نه نیسي کنه میخې روجي نیسي درځي دغه وخت کې به چې کوم صحیح انسان او صحیح د الله بندي هغې پکې پېشمني کوي او هغې سار روژه نیسي بیا نو اے محترمو مسلمانانو مونږ او تاسو دا یو میاش پېشمني ته راپاسېدو که نه او پېشمني د دې ډېر برکات دي ښه زمونږ پښتانه خو وایي که نه د روژې خو هر ماښام اختر وي خو زړه راته د پېشمني نارو چولی دی وایي که نه زری زری د پېشمني د نارو یم نه محترمو دې نه به زری زری کېږي نه پېشمني د یهودو د اهل کتابو د روجو او د دې امت د روجو ډېر فرقونه یو فرق پکې دا سحریم دی ښه نبی اسلام فرمایي سحرې کوي په دې کې برکت دی نو مسلمانان په رمضان المبارک کې په وخت د چربان کې پاسي او دا اثر کې د مسلمانانو په صفاتو کې قرآن ذکر کړي چې والمستغفرین بالاسحار چې په دې میاشت کې د ټریننګ وشي چې بیا دې 11 میاشتې دغه وخت کې راپاسي ګوري دا سبقونه د رمضان ښه د رمضان سبق دا نه چې بس دا یو میاشت مخلي ته کورې چولې او اختر دی بس کیسه ختمه شوه آیا دا سبقونه مو رمضان کې زده که نه لومبي سبق پکې کوم محترمو هیر شو سبق قرآن راغستل یو سبق پکې سو لږ جواب راکوي که تاسو وایي روژه مو نه ده ما ته ښکاري چې روژه در باندې لګېدلې ده یو سبق د رمضان سو قرآن راغ دویم پېشمني پاسېدل نور ورځو کې خیر دی پېشمني مه کوه 2 رکعته نفل کوه یو 100 منټه دعا الله نه غواړه جاړه الله ته دریم یو اهم سبق دی غره ته ووایم که نه چاته خو به وایه نه که نه وایي نه وایو به خلکو ته تاسو زه یم روژه رمای لګېدلې تاسو وایي نه خلکو ته به وایو محترمو دریم د رمضان مونږ ته سبق اهم سبق وخت د اذان دی یو منټ دوه پاتې دي مخې ته ښه مزېدار خوراک سکاک پروت دی مشروبات پراته دي ښه مزېدار جوس پراته دي ښه مزېدار غوښه پرته ده بریاني پرته ده مختلف غذاګانې پرتې دي او که ته وله ګوتې وومړې خو ما ورته دکه خوراک سکاک خولې ته کولی شو نه اذان نه دی شوی ټیم د ماښام نه یې داخل شوی دغه خوراک سکاک کولی شو نه شو کولی ولې جواب راځي ځکه چې الله منع کړې ده دا غلط سبق دی د روژې ښه دا مونږه دا 29 دنه د دې یو پریکټس کوو د دې یو مشق کوو دا کشر نوجوان نه تپوسو کې د باباجي نه تپوسو کې د نارینه نه تپوسو کې د زنانو نه تپوسو کې چې لا د ماښام وقت نه دی داخل شوی مونږه دغه حلال خوراک سکاک نه یو نوړې خولې ته نشو وړی ولې جواب نه اذان نه دی شوی ولې نه خورو خوراک سکاک ځکه چې الله منع کړی دا څنګه جواب شو مونږ خوراک سکاک روژه کې ولې نه کوو ځکه چې دا ملګري خفه غوندې جواب نه راکوي ولې مونږ په رمضان کې خوراک سکاک ولې نه کوو ځکه چې زه به مخکې سبق هله هغې ویم چې دا یو سبق خو یادېږي که نه چې تاسو یې نه یادوئ نو ما له ګورئ یو منټ کې هم ختم راځي ښه بس یو منټ کې به ختم وکړم دعا به وکړم زه به درځم خو تاسو سره خو زمونږ مینه ده دا دلته زه څو پیرې راغلی یم ستاسو دا علاقه ماشاءالله په دې ګیر چاپېره علاقو کې یو ممتاز علاقه ده ستاسو ته الله یو عالیشان مسجد درکړی دی ستاسو بعضې خصوصیات دي تاسو د قرآن سره مینه کوونکي خلک یې نو اے محترمو په رمضان کې مونږ خوراک سکاک نه کولې ګوره چې لږ صفت مې ته وکړو لږ سور کې شوې ښه جي اے محترمو دا غونډه میاشت د سحر نه والې
تر دماخام پوری مونږ دغه سبق ریپیټ کوو دغه دهراوو خوراک سکاک شتا په کور کې شتا فرج کې فروټ وغیرہ شتا مونږ خوراک سکاک نه کوو ځکه چې د دروغو نه الله منع کړی که نه نو هلته دروغ ولې وایو ګوره دغه سبق مونږ زده نه کوو ښه دا مونږ پریکټس کوو حلال خوراک سکاک نه کوو ځکه چې الله منع کړی ده نو دروغو نه الله منع نه ده کړی او د زنا نه او د بې حیایۍ نه او د دوکې نه د غیبت نه د چغلۍ نه د حسد نه د کینې نه د ظلم نه د پردي حقوالو نه چاته د کنځلو نه د مور پلار د نافرمانۍ نه دا سبق دی د رمضان خبره ذهن ته راغله که نه که موږ د رمضان نه بار بیا د الله په نافرمانو کې مبتلا یو د رمضان سبق مو نه دی زده کړی دا رمضان کې موږ دا دهراوو بیا 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 الله منع کړی دا الله منع کړی دا الله منع کړی دا نو الله رب العزت خو موږ او تاسو ته وی لا تقربوا مال الیتیم الله رب العزت موږ ته وی لا تقربوا الزنا الله رب العزت موږ ته وی لا تقربوا الفواحش الله رب العزت موږ ته وی د مور پلار نافرمانی بنه کوي فلا تقل لهما اف الله حکمونه را مخه تکا چې الله وی زما دا حکم نافرمانی بنه کې دا د رمضان المبارک سبق دی الله دې موږ په دې سبق باندې پوي بل اهم خبره محترمو مسلمانان په دې میاشت کې مجاهدیو کی او د رمضان المبارک دا میاشت چې دا دې کې د شپې جهاد دی پکې د ورځې جهاد دی د شپې پکې قیام اللیل دی تراویح او تهجد او سحری دی پکې او درځي د خوراک سکاک داغې نه چوټي دا د قربانی دا محترمو اے محترمو خو مونږ به اله کامیاب یو چې زمونږ او ستاسو د رمضان د اعمال د شپې د عبادات د ورځې د روژه دا تلاوتونه دا درسونه دا اعتکافونه دا د دین محنتونه چې دې ته الله په خپل دربار کې قبولیت ورکي نو اله به کار وشي ګورئ خبره مو خیال ته راغله الله رب العزت تا دا اعمال دا بسنگ رسیگی دا غی دا پارا دیر خبر شرط دی یو خبر کوم بیا صورت اخلاص شروع کو محترمو اللہ تا دا اعمال رسیدو دا پارا یو شرط چی دا زلو دا بغضنا دا خیرنا دا کینینا دا عداوتنا دا دشمنینا پاکی سنگا چرا دا سنا پاکی دا بغض او دا خیرونا اوس که چرته زما پزړه کې یو مسلمان تا یو گاونډي تا یو د ترزوی تا د ماما زوی تا محترمو پړه کې مې ولا خیری دی نو کدل تک زې یو 200 رکعات نفل کوم کنه الله ملائکو ته وای دا نفل ما ته مروړې دا دې فضا کې زوړن دي اورګه کړي پاک کو بیا دا عمل ما ته بر ورسوي کزړې پاک نه کده دی خیرینا دی او یاو کال عمر ته ورسېدا دی په میراث کې خپل بچو ته هغه دشمنه تربګنه عداوتونه پری دي دغه نسل عبادت الله تبارک نخي خبره سمجھ ترازی محترم وکنا زړونه به پاکو سبا کو زړونه به پاکو کزړه مو پاک نکو روزه دې بر الله ته نخيږي کزړه دې پاک نکو دا تراویح دې الله ته بر نخيږي او اے محترم مسلمانانو که په خاندان کې نن ممکن دا مرض ډیر زیات شایع شوی دی اے محترمو چې په یو کور کې فیملی خلالره خبره ده په یو کور کې دنه که یو رور ته الله عزت ورکړه د دې بل رور نه برداشت کیږي ښا سکر اور نه نو کچرتا په کور کې سکر اور دی ایکسیډنټ یو کا تکلیف وته ورسېده غربت پر راغی حالت پر راغی پریشانی پر رااله
دا بل رورې خپلې ښځې ته وایي داسې ښه دی ښه دا ستا اړه کې خیرې دی ستا مسلماني دا الله ته قبوله نه ده تا اړه نه دی پاک کړی نو خپل نه به پاکوو خو کار ګران دی ګورې ښه دا مې یو ځای کې بیان وکړو مې دا اړه به پاکوو مې ټول ووایې که مونږ سره چا زیاتې هم کړې که چا را سره ظلم کړی که چا را کنځل کړي که چا را سره بده کړې ده یا الله مونږ ستا د رضا لپاره معاف کړي او ته وله د دنیا او د آخرت خیرونه ورکړي څنګه به ووایو یا الله ته ورته په خولې نه راځي که نه دا مې یو ځای کې یو تن پاسې وي زه یم چې خدایه ته یې سټ وټ کړي او ته وایې چې خیرونه ورته ورکړي څنګه به وایو یا الله که ما سره چا تیزه خبره کړې ده څنګه به وایو یا الله که ما سره که رور مې کړی که د تره زوی مې کړی که رشته دار مې کړی که غریب کړی که مالدار کړی که کشر زما بېادبي کړی که مشر راله سختې خبرې کړي یا الله نن په دې 26 رمضان د مطرې په جامع مسجد کې د قرآن د ختم په موقع ربه زه تا ګواه جوړومه ما معاف کړی دی چا معاف کړی وای شاباش کار ګران دی جزاکم الله ماشاءالله ماشاءالله تاسو ډېر ښه یو کس را پسې غوسه شوی او سوال به مو ته کوو چې یا الله ما سره چا زیاتې کو ما ته چا خپې والې ربه ته هغه دنیا او د آخرت خیرونه نصیب کړي ته پې فضل وکړې ربه د هغه په اړه کې ماله مینه محبت واچې زما زړه کې هغه ته مینه محبت واچې او ربه چې زما اړه کې چا سره حسد دی هغه کور ښایسته جوړ که بنګلې ښایسته جوړه که ښه مزېدار ګاډې واغسته نو ای ربا چې دنیا کې دې پې خپل فضل وکړه آخرت کې ورته د دې لس چنده خوشحالۍ ورکړي تاسې به وایو که نه بیا به زموږ دا روجې الله قبلوي انشاءالله ای محترمو دلته مولانا خلیل صاحب دا ډېر بهترین عالم دی ماشاءالله تاسو خوش قسمت د علماو قدردان خلک او د هغې وجه دا ده چې تاسو ټول عمر قرآن ته ناسته کړې ده د دین مجلسونو کې ناستې د علماو د علم فضایل تاسو اورېدلي دي علما دا ډېر لوی خلک دي ښه دا علما دا ډېر لوی خلک دي ای محترمو مسلمانانو دا علما زه رالم ما مولوي صاحب په ړومبي ځل ولیده ما ته وي مولوي صاحب زمونږ د خلکو ته چې داسې خبرې وشي که نه چې د دې ثوابونه نورم ډېر شي دا نورم قرآن سره مینه پیدا شي نورم دیندار شي دا زمونږ خیرخوا خلک نه شو یاره قسم مې دی په الله زمونږ دا علما زمونږ د خپل مور پلار نه زیات زمونږ خیرخوا دي دی زمونږ په جولو کې خیر اچول غواړي دا درس چې کېږي نو دا خو آسان کار نه دی چې بس قرآن کو لو کو نیمه سپاره او سپاره سبق وایا دا علما د دې خوب او راحت هغه نی لګیای تفسیر ګوري نو بل کتاب ګوري نو بل تفسیر ګوري ته تحقیق نقطې را جمع کوي د نوجوانانو د پاره جدا د سپینګیرو د پاره جدا او ستا په زړه کې د عالم نه قدرې رااله یاد وساته تباہ او برباد یې بیا انسان دنیا تباہ آخرت هم تباہ نو تاسو خوش قسمت تاسو علماو باندې مین خلک یې په قرآن باندې مین خلک یې او یو خبره یادو ساته محترمو که نه چې څوک هم راته د الله او د الله د رسول خبره کوي هغه به منو چې څوک هم وي څنګه خبره مې وکړه هغه چې هر څوک دی که هغه د دیوبند نه راغلی او که هغه د بریل کلي نه راغلی دی او که هغه د شاه منصور نه راغلی او که هغه د پنجپیر نه راغلی دی خو چې راته وایي الله دا وي د الله رسول دا وي دا خبره به منو خبره پوه شوې دې ته انابت وایي بس حق خبره منل د هر چا حق خبره اورېدل د هر چا حق خبره منل که هغه د هر کلي دی که هغه د هر ځای دی او ناحقه خبره غلطه خبره د غلطې عقیدې خبره د شرکیاتو خبره دا که راته خپل وی او که پردی که لوی عالمې وی که وړوکي عالمې راته وی که رشته دارې راته وی او که پردي یې راته وی غلطه خبره غلطه عقیده د چا هم نه منل خبره دې ورانله محترم سمه خبره د هر چا منل غلطه خبره د چا هم نه منل دا به خپل ذهن جوړو محترمو کله کله
په مونږ او تاسو کې دا مسله دا عالم می خوښ دی، دا می رشتہ دار دی، دا می کلیوال دی، دا می د پاټې دی، د به هر څه منم، دا بل عالم می د کلی نه دی، دا زما د پاټې نه دی، دا زما استاد نه دی، که دې سم وي هغه نه منم. دا خو ته دین نه منې، بیا دا خو ته شخصیاتو پسې روانې، دا خو ته حق خبرو پسې نه روانې. نو محترم ځان به د حق تابع کوو. د چا به ځان تابع کوو؟ د حق خبرې. ګوره زمونږ هغه تبلیغ والا مشران یو ډېره ناشنا خبره کوي، د غالبا د امام غزالی رحمت الله علیه قول ذکر کوي چې لا تنظروا الی من قال بل انظروا الی ما قال. خبره تاسو بیان کوونکي ته مه ګورئ چې دا څوک دی، شکل یې څنګه دی، پټکې شته که نشته، پټکې غټ دی که وړوکې، خپل دی که پردی، د کمې پاټې دی، هلکه دا څوک و څوک نه دی، چا سره تعلق دی، دې ته مه ګورئ. بل انظروا الی ما قال. دې راته څه وایي؟ د الله او د الله د رسول خبرې راته کوي، که نه د جمجا باچا کیسې راته کوي، که د وزیر او د باچا کیسې راته کوي. کله کله زمونږ په طبقه کې تاسو ر دې نه بېغمه یې، زمونږ په طبقه کې داسې خلک ملاویږي چې خلکو ته بلا شي قیمتي وخت ضایع کړي، په جومات کې ورته وخت تباه برباد کړي. بس د باچا کیسې به شروع کړي، د وزیر کیسه، د لیلا کیسه، د مجنون کیسه، نو پکې قرآني، نو پکې احادیثي، او بس یو سړی په لاره روانو او په هوا کې روانو، او بل سړی د دریاب په اوبو باندې جانماز خور کو او په هغې منځونه کوله. د ځانه کیسې نه محترمو، دا کیسې کتارې به د چام نه منو، او د دین خبره به د هر چا منو. د دین خبره به او دین څه ته وایي محترمو؟ دین زموږ د تبلیغ والا مشران الله دې عمرونو کې برکت واچي، ډېرې بنیادي خبرې کوي. دوی دین څه ته وایي؟ د الله حکم د پیغمبر طریقه. څنګه؟ بس خبره ختمه کا، د الله حکم د پیغمبر طریقه چې دا راته هر څوک وایي. دلته بیا ما او تا په خپل زړونو کې د یو بل سره نفرت نه ساتو. ښه هلکه ته خو هغه جومات ته ځې، نو دی خو دې جومات ته ځي، دلته به یو بل سره سلام هم نه کوو، نو یو بل سره به سب کې نه ودرېږو، نو یو بل سره به ناسته ولاړ هم نه کوو، ځکه ته د هغه مسجد یې او دی د دې مسجد دی. دا تفریق محترمو دا به ختمو، خپل منځ کې به وحدت راولو، مینه محبت به راولو، اخوت به راولو، او د ځانه به بل مسلمان غوره ګڼو. څنګه چل به کوو؟ د ځانه به بل مسلمان غوره ګڼو. دلته د قرآن کریم در شروع. اے محترم مسلمانانو، دا قرآن کریم انقلابی کتاب دی چې مونږ د الله نه سوال دا وکړو چې ربا ما خو ټول قرآن واورېده، او ربا چې په ځان باندې سوچ کوم که نه څه بدلون را کې نه ښکاري، څه ترقي را کې نه ښکاري. تا څنګه چلو شو؟ ځان کې ترقي راوستل غواړي، انقلاب ځان کې راوستل غواړي. وګوره دا قرآن کریم پیریانو لږ سات اورېدلی و، یاره ګوره هغه پیریانو ته ژوند بدل کړی و. تاسو به دې ورځو کې مخکې صورت جن کې اورېدلي که نه؟ صورت جن مو اورېدلی و که نه په درس کې؟ نو پیریان چې راله پیغمبر قرآن بیانو، هغه پیریانو قرآن ته غوږ کېښوده، هغه پیریانو ته قرآن کریم جن بدل که، هغه پیریان قوم ته واپس لاړه، کارګزاري اورئ. انا سمینا قرآنا عجبا، مونږ یو ناشنا کتاب واورېده. داسې کتاب مو واورېده، معلومیږي ښه د زړه په غوږ یې اورېدلی و. څنګه یې اورېدلی و؟ د زړه په غوږ و. ګوره لږ ساعت یې واورېدو که نه، د قرآن کریم هغه غون اوټ پټ ورته ښکاره شو چې دا قرآن څه چل کوي، دا څنګه کتاب دی، څه څه یې زده که، د هغې کارګزاري د بیانو. نو بیا به صورت اخلاص ته راځو. څه کار خو مزوري نشته که نه؟ الله اکبر کبیره. هغه پیریان، هغه جنات راشه د هغې تاثرات واوره. هغې وایي نمبر 1 انا سمینا قرآنا عجبا، و دا ډېر ناشنا کتاب مو واورېده. حقیقت دا ډېر ناشنا کتاب دی. ګوره په دې سړی ستړي کېږي نه، په دې قرآن سړی مړېږي نه، په دې قرآن سړی ستړي کېږي نه. دا چې څونه وی ایک یو عالم وی داغه د خوی نه جدا خوان کوي،
الله اکبر کبیره. که دلته مولانا عبدالجبار سے بھی وی جدا خون کوي، نو که خوا مولانا طیب سے بھی وی نو جدا خون کوي. نو چې دی خوا داسې را روانې که نه سلیم خان ته ورشي مفتی مجتبی سے بھی وی نو جدا مزه کوي. نو چې دی خوا راتاو شي چې عبدالمقدس باچاوي نو جدا خون کوي. نو چې دی خوا شیخ امیر حسین باچاوي نو جدا خون کوي. نو چې دلته خلیل الرحمن سے وی نو جدا خون کوي. نو که چا سبقونه د مدرسو نی ویلي او هغې قرآن زده کړي او د هغې بیان کې هغه جدا خوند کوي. مړه زمونږ دا ورور دی دی که نه دی زکریا دی چې کله کله بیان کوي هغه ایتونه پکې وایي که نه هغه د خولې نه جدا خوند کوي. دا قرآن عجیبه کتاب دی ځکه دا د الله کلام دی یاره. نو هغه جنات وایي انا سمینا قرآنا عجبا، ناشنا کتاب مو اورېده. نو چې مونږ او تاسو ذهن کې دا راشي چې دا عام کتاب نه دی، دا یو ډېر عجیبه کتاب دی. د دې طرز بیان دی قرآن کریم کې چې څه بیان شوي په دې تمام دنیا کې داسې څوک نشي پیدا کېدی چې د دې یو ټکی غلط ثابت. دا دنیا ته چیلنج ورکړی دې کتاب کې چیلنج دی. الله اکبر کبیره. اے محترمو عجیبه ورته ځکه وایي که نه دا قرآن چې کوم دور کې نازل شو نو هغه داسې دور دی چې په ایران کې خلک د اورونو عبادت کوي، په هندوستان کې خلکو ځان ته بلا شکلونه جوړ کړي دي، او اے محترمو په عربو کې خانه کعبه ډکه کړې ده د 300 سال بوتانو نه، په دیوالونو باندې بار لګولي دي. یو پکې غټ مجسمه ده هغې ته وایي هبل. څه وایي ورته؟ هبل. دی دا نمونه چې دي که نه دی ماخوذ کړي وه، لکه لات یې د الله نه اغستی و، نو منات یې د منان نه اغستی و، او بل لات منات غزه، غزه د الله د نوم د عزیز نه اغستی و. په دې خانه کعبه کې دي د ابراهیم بابا شکل جوړ کړی و، د هغې بوتې جوړ کړی و، د اسماعیل، د مریم، د عیسی. وایي دا کتاب ولا آس پاس یهود نصارا دیم دلته خانه کعبې ته راځي دغه خپل د عیسی او د مریم او د ابراهیم د اسماعیل یو بوت پکې جوړ کړی و، غټه مجسمه وه په نوم د هبل سره. په څه سره؟ هبل. دا هبل دا د حابیل نه دی. هبل د څه نه دی؟ د حابیل نه. دا لږ هغه ورځ بیان په دې وکړه یو کس وي زما ذهن اوس واغسته دا خبره، اوسه پورې مې ذهن نه واغستې. دا هبل د څه نه دی؟ حابیل. تاسو پیژنئ؟ جزاک الله. ماشاءالله داسې مشران چې قرآن ته ناست دي که نه دا ډېره مزه کوي بیا. په دې وجه موږ ته کله کله بعضې پوهې پوهې خلک راشي وایي دې عوامو ته قرآن مه ښوي، پلاران مو ترې جوړ کوي. وایي نور په ټیک په ضربه یضربون نه پوهېږي او په قرآن باندې پوهې وي. نو دا هبل د څه نه دی محترمو؟ حابیل څوک و؟ د سره څه کیسه شوې وه؟ نو چې بل څوک یې وجني شهید شي که نه نو دا د شهید مجسمه جوړه کړې وه. دا د هغه وخت نه به دې خلکو د شهیدان او باباګان را مدد کول. خبره مو خیال ته رانله. هبل د حابیل نه دی، خو افسوس دا و چې دا مسله شروع شوه، بعضې پوهې خلک راولګېده، یو غلط روح مسلمانانو ته ورکړه چې یا خلکه دا خو قرآن کې د بوتانو باره کې ایتونه راغلي دي او دا نوي نوي مولیان پکې راووته، دوی د بوتانو دا ایتونه د شهیدانو سره لګوي. وایي دا حابیل شهید نه و یاره، حابیل خو لاول نه بوت نه و، خو د دې نیک سړي د شهید دا رور وجلی و، ظلم یې ورسره کړی و، شهید شوی و، د آدم علیه السلام زوی و. دا هبل په دې کې مشر بوت و. نو چې کله به دی جنگ منکو که نه نو دی به پکې چغه واله اعلو هبل اعلو هبل. الله اکبر کبیره. نو اے محترم مسلمانانو خبره مې څه کوله؟ ورګه اوس به راته پرې روژه مو جزاک الله. جناتو قرآن واورېده انا سمینا قرآنا عجبا. په عربو کې خلکو ځان ځان له خدایان ګرځولي وه، د چا لات، د چا منات، د چا غزه، د چا هبل او د چا بل. اے محترمو
قرآن وئی ار مصیبت، ار تکلیف، ار حاجت، ار پریشانی په هر څه کې ستا ته برارسیږي نو یو الله، نو یو الله، نو یو الله. جګړه په دې شروع شوې وه. نو پیریانو وی دا خو عجیبه دی، عجیبه کتاب دی. زمونږ په دې معاشره کې محترمو چې کومو علاقو ته د قرآن پیغام نه ورسېدلی او د الله نه د کېدو یقین، د مخلوق نه د نه کېدو یقین، دا پیغام نه ورسېدلی. دا د تبلیغ والا ملګرو کمال دی. ګورې ښه غونډ غونډ کال لګیایي په دنیا کې ګرځي یاره بسترې په اوږه راړولي او هر چاته وي د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه چې بیا ورسره قرآن ته کښېني که نه الله اکبر کبیره بیا نوره مزه وکړي ښه بیا نور خوند وکړي. محترمو هغه زه یو ځای د بیان ته تللی وم، یو امیر صاحب ډېر وختونه یې لګولي وو، ماشوم بچی ختم ته راوستی و، ما دا مضمون بیان که که نه ماشوم ته یې تارونه اچولي وو. نو ما دا هم د صورت جن دا خبرې مې کولې چې راغې چاته یې وی چاکوره کوي مفتي صاحب دا دې په خپله کټ که وي دا بیان مې واورېدو دې نه پته لګي دغه الله نه د کېدو یقین، د مخلوق نه د نه کېدو یقین چې قرآن مې واورېدو پې نور هم ښه پوه شوم ښه بچي نه هغه تارونه په خپله کټ که میره تبلیغ والا زنده باد. داسې منون کې خلک یې ښه زه تعینات پکې نه بیا چې نه نه دا ولې سړي او دا خو ماله منجور کاکا را باندې را خرڅ کړي دي او پلانکي درګاه نه مې راوړلي بس خبره یې واورېده فوراً یې ومنله. نو اے محترم مسلمانانو جنات و انا سمینا قرآن عجبا یو خبر ادا کی ناشنا کتاب سکا ورطا ناشنا وی دا کتاب مونگل دا پیغام را کئی چی گوری یو اللہ نو یو اللہ نو یو اللہ. دوے محترمو یهدی الی الرشد دا قرآن خلقو تسملار خی قرآن کملار خی نو کتا ته د زمانی یو لوی بزرگ او ولی یو عالم او یو پیر یو لوی شخصیت ته وي چې قرآن په طرف به نه ورځي نو خبره به معنی کنه الله خو دا قرآن سملار خیتا تا نو کتا سوکا د دین منکای نو اے محترمه تب د دین نه وړه ښا یهدی الی الرشد دا جنات ویو یهدی الی الرشد نو فآمنا به نو مونږه په دې باندې فوراً ایمان راوړه. د قرآن نه بله کومه خبره زده کا ورپسې ووره دا جنات ویا ولن نشرک بربنا احدا دې نه بل مضمون زده که د قرآن نه او معلومیږي دا د بل ځای نه نه زده کېږي. خو زه حیران هغه خلکو ته یم چې دا قرآن یې راغستی او دا ولن نشرکه پکې ورته ښکاره نه شي ښه دا الحمدلله والناس پورې د قرآن ختم دی دې پلان کې ځای کې الکه څه شرک اعتقادي دی پکې وپېژنده چې شرک فعلي دی پکې وپېژنده چې شرک په تصرف دی پکې وپېژنده څه شرک په برکت دی پکې وپېژنده څه شرک په ثواب دی پکې وپېژنده څه شرک په طاعت دی پکې وپېژنده څه شرک په ثواب دی پکې وپېژنده. یاره دا خو پکې مخې ته را نه لږ پیریانو خو په ډومبي فرصت کې چې قرآن واورېده وی ولن نشرک بربنا احدا رب سره به څوک هم شریک نه ګرځوه. د قرآن نه مذمت د شرک زده که چې شرک ډېر ناکاره څیز دی مونږ به شرک نه کوو. د قرآن نه پیریانو کومه مسله زده که چې شرک به نه کوو ځکه دا شرک ناقابل معافي جرم دی. ووایه شاباس شرک ناقابل معافی جرم دی. د چا په عقیده کې چې پوچانان غونته شرک راغی سونا پوچانان غونته دونه غونته پیچانان غونته شرک د اعمال تبا شوخه منځونه تبا. زموږ مسلمانان چې ځان په دې باندې پوه کړي نو بیا دي معلومات کوي چې لکه چې ته دا خو شرک نه دی. هغه درس کې یو مشر سړی راغی ما ته جي ثوابې کې زما د مور قبر دی نو زه کله کله لړ شم نو د مور د قبر هغه خزه ښکل کړم. ګوره قرآن درس ته ناست نو چې دوی دا خزې ښکلوله او قبرونو ته تلله او طوافونه کوله نو خفه و چې دا ما څه کوله. نو دا قرآن کریم خلکو ته نشاندهي کوي د دې خبرو نو ځکه جنات ویله ولن نشرک بربنا احدا مونږ به د رب سره څوک شریک نه ګرځوو ځکه شرک یې وپېژندو د قرآن نه څه یې وپېژنده
چې شرک الله نه معاف کوي. شرک الله دې مونږ او تاسو د هر قسمه شرک نه وساتي، کاغه شرک اکبر دی او که شرک اصغر دی. یا الله مونږه د درس د عملګری نارینه او زنانا د هر قسم شرکیات نه وساتي ربا. ځکه چې پاکیده کې د شرک راغی کنا اے محترم استا علم نه قبلی، ستا حفظ نه قبلی، ستا د جماعت آبادول نه قبلی. که ستا پاکیده کې شرک راغی ستا تجوید او قراءات نه قبلیږي. که تا لس چته بلډینګ د مدرسې جوړ کړی دی عقیده کې د شرک راغی ستا دکه د مدرسې دا مهنت او همت او زرګا او طلبا دا الله ته قبول نه دي. دا شرک دونه ناکار سیز دی. ځکه د شرک نه د بچاو د پاره الله رب العزت پیغمبر ته وایي قل هو الله احد. وای اے نبی علیہ السلام شان داد اللہ دی یکیو څنګه یو دی الله الله الصمد هغه اچا ته محتاج نه دی. مونږ او تاسو ټول الله ته محتاج یو. او د قران نظر شه د الله صفات بیانې د الله معرفت د الله پی جنګلو. یو صحابي وکړه هغه په د سورۃ الاخلاص په هر رکعت کې لستو. دا سے کارو شو چې سم مقتدیانو په شکایت کو پیغمبر ته. مقتدیانو کې څنګه خلک ملاويږي کنه کله کله امام صاحب لغون ته پکړناوه کې کوک شو کنه وګوره د شل کاله به امام پسې منځونم کړی یو، شل کاله به وته امام جنازم پړاو کړی یو، شل کاله به د بچو د تربیتم کړی کله غون ته امام پکړناوه کې کوک شو کنه بیا راشه کتو دیږي. ګوره دې خپل غون منځونه تبا کوي بیا به مولا پسې هم لګیایي د پیغمبر وارث پسې هم لګیایي ځان تباہ او برباد کی. یو کاله یو غټه مدرسې ته مقتدیان خپل امام راوستو د امام نه غلطي شوی ښه موږ ته پته اوس موږ نه کوو. هغه عالم متوي خو دا تاسو ډېر بزرګان خلک چې تاسو امام غلطي مورالان دي کا او اوس د پسې مون نه کوي وزې تاسو منډه کې او 10 4 دمو کې تازه شی بیا خبره کوو. کسان را لکې ناست هغه مفتی سے وته قرآن راواغستو یو ته را مخ کې شه دا تاسو امام چې کوم غلطي کړې ده راشه په قرآن لاس کې چې تا په جون کې دا غلطي نه کړې هغه سړی په شا شو هغه بل تر مخ کې شه یو بل ته تیلې ورکولې یو ته تور مخ کې شه بل ته تور مخ کې شه بیا ولغه مفتی سے وی تاسو د امام پیغمبر دی که فرشته د انسان نه دی یاره. نو انسان خو غلطي کا پتلا ہے یار انسان نه بغلطی کیږي د یو بل غلطه به معاف کو محترم د یو بل غلطه د یو بل کمی کوتاهی دا بس کو د مقتدیان امام هم د یو بل غلطه کله کله بعض علاقو کې یو امام سے بھی د مقتدین غلطی وشوا چې ته په غلطه کې غریب موبایل لوړلې او جمعات کې پیرنګ راغې اپ کړي نه دی نو بس امام ته بون جمعه کې تقریر وکړي غسړي بیا جمعات ته نه راځي نه د یو بل دغه کمی کوتاهی به اګنور کوو. نو د امام سے غلطی بم هغه بم څه کو معاف کو به په خوشاله مینا محبت سره به جون تیرو. نو هغه صحابي په هر رکعت کې یا سورۃ الاخلاص لستو دبل سورۃ نه پسند مقتدیان په کمپلینټ کو اې الله رسوله دیکھو په کې دا سورۃ بیا بیا لوري دا څنګه چل دی. اوس نبی علیہ السلام خو بهترین سایکالوجست کنا ته ویخه امام ممرو غواړي مقتدیان ټول را شیلا پیغمبر علیہ السلام له داسې مسله نه کوي. پیغمبر بهترین جرګمار دی خلک وسره په خبره پوهه کوي دواړه پری کې راوخته څوک امام او مقتدیان راوخته الکه امام صاحب وایا تابان اعتراض دی ته دا موږ چې پڑھاوي فاتحه ولولې ورپسې سورۃ ولولې بیا ورپسې سورۃ الاخلاص ولولې دا څه وجه ده هغه صحابي او جدا سے حکم خو جدا په دی وجه کوما دی سورۃ الاخلاص کې د الله صفت بیان شوی دی کې د الله توحید بیان شوی او بس په دې سم مېلم د الله په توحید دی سورۃ کې څه بیان شوی د الله صفت او د الله توحید او زما د دې سره مینا ده دا بیا بیا ویم پیغمبر ته وی ښا لیکن چې دې توحید سره ستا مینا ده دا به ته جنت ته داخلي څنګه دی سورۃ الاخلاص سره چې ستا مینا ده چې ستا صفت د رحمان سره مینا ده
دا ستاره توحید د رب سره مینه ده دا به څه کوي تا جنت ته به دې داخلوي نو دا داسې صورت دی ښه دې کې د الله د توحید بیان شوی دی قل هو الله احد ووایه اے نبی علیہ السلام شاندار الله دی یکی یو الله صمد الله دی بی حاجت ذات لم یلد ولم یولد نتی سوک پیدا دی نه چانه پیدا دی اولادی نشتا والدین نشتا ولم یکن له کفوا احد او دا الله سوک برابر نشتا دا عقیده دی اپناو کا دا د نجات لار ده دې ته وی عقیده د توحید سو ته وی زمون تبلیغ والا مسلمانانو ته وی دې ته وی ایمان سوی وتا ایمان او توحید یو سیز دی ګوره ښا ایمان او توحید دا یو سیز دی د ایمان مهنت د توحید مهنت ایمان دې نه دزدا ځکه چې ایمان کم قران کې راغلی دی دا غي نه مراد ایمان شرعي دی دا الله چې وادي په ایمان دی هغه ایمان چې هغه شرعي ایمان دی او شرعي ایمان هغه ته وي چې دې سره تا شرک نه دی ټچ کړي ښا دک ایمان دی دغه ته توحید خالصم وي نو چې دا عقیده دې اپناو کا او د دې بیان کې بیا به دشمنان ډیریږي د هغه دشمنانو نه د بچاو د پاره د دو صورتونه د دې ور ډیر کوا د دشمنانو نه به بچي د دو صورتونو ته ویل کېږي معوذتين یا معوذتين قل اعوذ برب الفلق نو په سورۃ الاخلاص کې د الله 15 صفاتونه بیان شو وای شابه څنګه په سورۃ اخلاص کې د الله څو صفاتونه 15 په سورۃ فلق کې د الله یو صفت بیانېږي سورۃ الفلق کې څو صفات یو او په سورۃ الناس کې د الله 3 صفاتونه یاد شو دا شابه سو آیاله سورۃ اخلاص کې د الله څو صفاتونه او سورۃ فلق کې او سورۃ الناس کې ماشاءالله تم تکړه یار دا سخره الله اکبر بیا سورۃ الاخلاص کې نه دی نوم د الله یو دی او د سلورو سيزونو د شر نه پناهي ده څنګه د الله نوم یو دی او د سلورو شرونو نه پناه ده او په سورۃ الناس کې د الله نومونه 3 او د یو شر نه پناه ده نو بیا زین ته سوالم راځي چې ال تسلور شرونه د الله یو نوم ولا ذکر کو دلته یو شر دی او دین نومونه په د الله راوړل دغه فرق دی کنه ښا وګ ولا کېږي اوس قل اعوذ برب الفلق هو اے نبی علیہ السلام پناه غواړم پر رب د سبا من شر ما خلق اول عام شر ارچا کې ارس کې کم قسم شر دی یا الله زدا غشر نه پناه غواړم دویم خصوصی شرونه ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیاری نه کله چراغ ورشي د تیاری کې ډیر شرونه ښه تیاری کې څنګه شری اے د غل د ډاکو پته پکې لګی نه دارنګي تعالی پکې پته لګی نه چې یوځې کې وبدي یوځې کې کانې دي بریکر دی سدي تروانه د درس خطر ده پکې د خویدو خطر ده پکې پتیار کې پیریان مراکوزیږي پتیار کې ډاکوان او غلا اغي خپل چاپی چلی د شپې نو د شر د تیارینا او دویم قسم تیار ده اغه ته وی مانوي تیار اپا نظر نه راځي لکه د جهالت تیار ته ځان نه پوهه کې تاکي جهالت ته نو بیا د دیم شرو نشتا دویم د شهوات او شر د شهوات او تیارو د هرس تیارو نور بلا روحانی بیماره ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیاری نه کله چې راخور شي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوکونکو نه په غټو کې کارونو را غټه ور کوي خپل منترې په شوب کوي یو دم درود دی د قران او سنت برابر هغه ثابت دی خو یو غیر شرعي دمونه دي کوډه منترې دي دا ناروا دي ښا کوډه منترې ناروا دي
ومن شر النفاسات فی العقد د شر دا پوک کوونکو نا په غټو کې منتری شوب کوي تار ته غټه ور کوي. اوسم بعض علاقو کې خلکو تارونه غاړه تا چوری تاسو علاقه کې بهیو کنه هو دغه ثوابه کې دا ډیر کم دي دا خلک زمون علاقو طرف ته مصیبت دی مشر بابا وای غاړه ته به تار چوری ولې ودا مې تبا ودار له پیر سے تبا تړلې لکه داسې ماهرین خلک مشته چې تبي تړي نو شوګر او بلډ پریشر نه تړي او سره تبا تړي دا د انکم د پاره خپل ذرایع دي هم محترمو ته علم راګیر وي څه وته وي علم راګیر زبدل تار دم کم تبا برته وتړم دا د جمعې پشپز تار دموما 12 بجې او په دې لګه خرچم راځي دغه تار ته موږ زعفران او بوم بوم ورکو کنه نو خرچه پې راځي نو کیسې دې ته راته وکړي لکه دا ټول کلها گپ و شپ ښه او تاسو ماشاءالله دیندار خلک یې دلته ډېر ملګري شته زموږ تبلیغ والا دارنګې د قرآن ملګري نو ای محترمو چې کومو ځایونو کې دیندار خلک نی کنه هلته غټې جاهي بیا ومن شر النفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي حسد هم روحاني بیماری ده څنګه چې د انسان جسم ته بیماری لګي کنه نو دارنګه روح ته بیماری لګي خو مونږ کې کمی دا دی چې لږ ته په سر درد په خپو درد نو بیا ګرځو خانه علاج ته ډاکټرانو پسې که چرته په کلي کې نه بیا یو خار ته ورځو که هغه خار کې نه هلکه مردان MMC ته لاړ شي که هلته کې نه نو بیا پېښور ډبګري ګارډن ته مریض بوځئ که هلته کې هم صحیح علاج ونه شو هلکه لاهور ته او بیا کراچۍ ته لاړ شي که بیا لږ مالداري هلکه د علاج دپاره امریکا او لندن ته ولېږې د دې لپاره دونه منډې تړلې وو او چې دن نړۍ کې بیمارۍ راغلي مړۍ دي پرتې دي که نه د هغې څه غم نه کوو د هغې الټراساونډ نه کوو د هغې څه ټیسټ نه کوو اے مسلمانانو د خپل د زړه د بیمارو ټیسټونه به هم پکاري ښه څه به پکاري د زړه د بیمارو ټیسټونه به پکاري چې پته راته ولګي هلکه دې زړه کې خو مې حسد نشته داسې کله کله داسې د تره د زامنو د رشته دارو د یارانو دوستانو د هغې هغه بنګلو ته ګاډو ته ګوره نو کله دې پې خوشحاله شو که نه او ځوړن دې ولې دعا وکړه چې ربه دا ورته دنیا آخرت کې نور هم سیوا کې هلکه الټراساونډ دې ټیک ټاکې او که نه ته کور ته راغې او بلډ پریشر دې های شوی او یا چا بنګله دې ولیده د چا ګاډي دې ولیدو که نه طبیعت یې هسې پیکه پیکه و الله اکبر ځکه چې ته حسد کې دا ته د الله په تقسیم اعتراض کې دا خو د الله تقسیم دی چاته کم چاته زیات بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس الته دا شرونه ذکر کو دا الله یو صفت ذکر کو دلته شر یو دی دا الله درې صفاتونه دا دلته چې د چا شر دی کنه دا د شیطان د شر نه پناه غوښتل دي نو شیطان چې دی دا په نظر نه راځي څنګه شیطان په نظر نه راځي شیطان په نظر نه راځي بل د بلا بچی چې دی کنه نو د هغه د آدم علیه السلام د زمانې نه شروع کړي په رامیتوبونو باندې اوسه پورې لګیا دي څوک پرېږدي نه او بل یو مصیبت پکې دا دی چې ګوره که سړی د جومات ته راشي که نه دا رزیلو به جومات ته هم راځي څوک دلته به سړی یو دس کوي که نه شیطان به ورته راشي کوره کوره به ورته غوږ کې یاره که د نوک د لاندې ځای دی وچ دی ګورې ښه نو که څوک غسلخانه کې غسل ته ورشي که نه هلته ورپسې ورشي یاره که د سټ د ویښتو د لاندې ځای دی ګورې وچ دی نو غریب به لګیایي 15 ګنټې به لګیایي ځان باندې به اوبه اچوي اچوي بیا ورته یاره که د نوک سره د خوا کې ګروپ چې د دی نو دغه وچ دی نو چې بیا راځي جمع هم ترې نه شوي وخت هم ترې نه تلي بیا ښه ګوره هلته هم ورپسې ځي او دا لا څه کې چې بیا د سړی په مانځو درېږي نو دلته هم ورپسې راشي نو زاړه یادونه وکړي ګرځئ ښه زاړه یادونه کړي نو پته لګي نه امام صاحب مونځ وکړي دله پته یې 3 رکعتې وکړه که 2 رکعتې وکړه په دې پته باندې نه پوهه حتی که سړی یو ماشوم مدرسه کې داخل کړي که نه شیطان هم ورپسې هلته ایډمیشن والی هلته ورشي دغه طالب علم سره باقاعدګۍ سره لخواري محنت ورسره کوي وایي زه خیر سبق وایه خو زما دا بعضې کارونه به یې کوه مدرسه کې ښه
دا کارونه پکې ملته کوه. نو دا دونه ایکسپیرینس دی که نه او د دونه زمانو بابا دی ابلیس. نو اے محترم مسلمانانو دلته ورته الله خپل درې صفات ذکر کا چې اے زما بندګانو ټینشن مالې د دشمن د اوږد عمر د تجربو نه مه یریږئ. تجربه هم ډیره ده، رزیل هم ډیر زیات دی، محنت هم ډیر زیات کوي، مایوسین پکې نشته. خدا یاد ساتئ اے زما بندګانو تاسو به زما نوم اخلئ او دې باغې سره تیښته کوي. شیطان د الله نوم ته، شیطان قرآن ته د ټینګ نه دی. قرآن کې راځي دا شیطانان چې دي که نه انهم عن السمع لمعزولون، دا شیطانان د اوریدو د قرآن نه تختولی شي. څوک د څه نه تختولی شي؟ د څه نه تختولی شي شیطانان؟ که چېرته مسلمانانو کې داسې کسان دي که نه چې لکه تاسو خو هم د قرآن ناستې توفیق راته نه میلاویږي، یا لکه چې ته شیطان سره مې دوستي نه جوړه شوي، ځکه چې دا شیطانان د قرآن نه تختولی شي. ښه نو موږ او تاسو به قرآن ته رامنډې وکړو، قرآن ته به ناسته کوو، قرآن به زده کوو. ای نوجوانانو تاسو به هم قرآن زده کوئ، دا مشران به هم قرآن زده کوي. زه یو 2 کاله مخکې د کاتلک علاقې ته ختم ته لاړم، نو مشران سپینګیري باباګانو دی د قرآن ختم و. هغه مولوي صاحب دا هغه ملګري دي، دا 18 کسان دي زموږ په کلي کې د دې 4 میاشتې لګېدلي دي او عزم یې کړو داسې ټیټ قرآن یې زده کړو. نو قرآن به مشران هم زده کوي. خوښه مو ده؟ قرآن آسان دي. مفتي مجتبی صاحب یې موږ سره جیل کې یو بابا و، ډېر سپینګیری و، وایي چې موږ به دا بیانونه درسونه جیل کې کوله، وایي د هغه شوق پیدا شو د قرآن. وی ما ته ویل چې ماله به ټیم راکړې اوس د قرآن درس لپاره چې زه قرآن زده کړم. نو مفتي صاحب وایي بابا ته مې قرآن شروع کړو. د یو ورځ سبق دا و الف لام میم الله پوهېږي په معنا د حروفو. د لومبۍ ورځ سبق کوم و، لومبۍ ورځ سبق کوم و، لږ په خولو راولې خوله کولو کې کوکې مو کولو کې. لومبۍ سبق څنګه و؟ معنی څه شوه؟ لکه په دې په معنا یو الله پوهېږي. وی بابا سره 1000 تسبیح وی یاره، بس 1000 پیرې دا سبق واړه یو ورځ. نو پسار ته مې ذالک الکتاب دا کتاب چې دی پسار ته کوم سبق وی سمانه شوه؟ وی دا بابا زر پیری وی. نو پسار ته لارې به فيه شک پکې نشته. دریم سبق کې کوم و؟ ادې کې څه دا چا ته یاد شو؟ دا د 3 ورځو سبق دا چا ته یاد شو؟ دا سوچت کې ماشاءالله دا د بابا د 3 ورځو سبق و. وی داسې مې ورته وي دی خو په ناظرې هم قرآن ختم کو، په حفظ سره هم ختم کو، په جیل کې په ترجمه هم ختم کو. خو چې څوک خو قرآن زده کوي که نه د قرآن نه شیطانان تختولی کېږي. محترمو نو شیطان چې دی نو دا د الله نوم ته د ټینګ نه دی. څنګه چې په صحیح حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کله چې دا شیطان د اذان دا आवाज اوري نو دې منډې وای چې کوم ځای پورې د بانګ اعلان زی، د بانګ आवाज چې کوم ځای پورې زی او دا شیطان منډې وای او تیزونه اچي. زموږ د نسبت مفتی صاحب وای دا چې لا چاخه مضبوط لوډ سپیکر لګولی کنه او دا شیطان دونه ډېرې منډې وي سمه دا خانه به ولته خانه کړی وي. اے محترم مسلمانانو دلته کې د شیطان د شر نه پناه ده. دا الله 3 صفتونه ولا ذکر کا. قل اعوذ برب الناس، هو یا اے نبی علیہ السلام پناه غواړم پر رب د خلقو، ملک الناس بادشاہ د خلقو، الہ الناس 15 کرته پکې الناس الناس راغی. زمونږ استادان وایي دا پکې تکرار نه دی، دا جدا جدا خلق یادي. ښا هو یا اے نبی علیہ السلام پناه غواړم برب الناس پر رب د ماشومانو، ملک الناس بادشاہ د ځوانانو، الہ الناس واقدار د بوډاګانو، من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکي پټیدونکي نه، الذي آغا یوسوسو چې وسوسې چي فی صدور الناس پسینو د نیکانو خلقو کې، من الجنة که د پیریانو نئی، والناس او که د بدماشانو نئی. سب بدماشان با وسوسې چي، پیریان با وسوسې چي. قرآن کریم ختم شو بیر سره شروع کو چې شیطانان داو نه وایو چې یاره
قرآن دی پیری تا ختم شو او د دې به بیا چوټي نه بیا بیا به وایو او کم مسلمانان را سره وعده کوي چې په جون کې خو به د مرګ نه مخکې دا قرآن په مانو سره زده کوم چې دا پښتو ورته وکړي لکه ها جي کم کسان دي شاباس نوجوانانم ها جي جزاک الله کوشش وکړو اے محترمو که چرته یو صفه مو پکې ورسوله که نه او مرګ راغی نو د قیامت پر ورځ خو به قرآن والا کې پاسو که نه چې ربه ما خو شروع کړې وه خو ای ربه زندګي را سره نوره وفا ونه که نو الله به بیا زموږ تیر شوي ګناهونه معاف کي او که نه دا عزم هم ورته نه دی کړی شروع هم نه که او ای محترمو مولانا خلیل الرحمن صاحب چې تاسو کلم وایې تاسو به د قرآن دا یو ټکي روزانه وي دا نوجوانان هم راځي خپل ټیمونه ورسره فکس کې او دا قرآن کریم تی نزده کې ګورئ الحمدلله رب العالمین ټول صفتونه د خدای توب ثابت دي خاص الله لرا چې رب د مخلوقات دی په دې سورۃ فاتحه کې 15 خبرې دي د دې خلاصہ 15 خبرې دا مې یاد کې او بیا زما تاسو سره ټیم ختم دی ها جی سورۃ فاتحه کې 100 خبرې 15 اول پکې دعوت توحید دا اول پکې کوم خبره ده بیا پکې پر دعوت توحید باندې درې دلایل دي اوله خبره څه شو بیا درې دلایل د قرآن دا نه ناشنا طرز ده کنه چې دې دلایل ذکر کی د دې دلایل ریزلټ او نتیجه بسي دریم نمبر کې دلته د دلایل او نتیجه ده دریم نمبر کې خبره پکې کومه ده نتیجه ده بیا څلورمه خبره پکې تعلیم د دعا دی الله پکې موږ ته د دعا چل لا خي چې دعا به څنګه غواړي او بیا پنځمه خبره پکې بیان د دریو ډلو دی دا د غونډې پاتې لنډه خلاصه شوه چاته یاد شوه دروغ به نه وایي بیره ته یم ښه غوږ ورته کېدی اول دعوا بیا پې دلایل بیا نتیجه د دلایلو بیا تعلیم د دعا بیا بیان د دریو ډلو اوس ویلی شي په خولې نه راځي که نه الله اکبر کبیر زم چې اوس دې سات کې ما سره یو ځای زده کې اول پکې دعوا بیا پې درې دلایل او بیا نتیجه د دلایلو بیا تعلیم د دعا بیا بیان د دریو ډلو ګوره په دې زمونږ خولې نه راوړي ما خو انګلیش کې نه دي ویلي که نه یو ورځ زه را روان وم یو ورکوټ غونته ماشوم او ماشومانو سره یې لبې کولې څه سندرې وي او دونه ګرانې وي سندرې وي او که څه نظمې وي تو کتا سلیم او تو کتو داسې لګیا ویا څه لا بل شانتې وي او داسې ورته ټیټ یاد وي یاره مې ګوره په دغې باندې خوله راوړي اته ورته ویې دی کې د صورت دعوه ده نو بس کې پې نه کولاویږي نو الحمدلله رب العالمین الحمدلله حمدونه دی الله لا دا دعوا اول دلیل رب العالمین دویم دلیل الرحمن الرحیم نو دریم دلیل مالک یوم الدین د دې نتیجه څه شوه ایاک نعبد و ایاک نستعین ربا زه به دا خپل سر یوازې تا تک تقوم او هر مشکل مصیبت کې به تا را مدد کوما نو اهدنا الصراط المستقیم کې تعلیم د دعا دی د دعا چل الله تعالی خي اوس ما او تا ته که الله دا طریقه نه وي ښودې که نه نو ما او تا ته چې الله وي چې سوال کوه نو به چې ربه یو درې چاته بنګله ته نه غواړم ربه یو لس میخې دخل لنګې ډېر روپیو والا او دونه ګاډي او دونه نوکران الله وی ای زما بندا زما په نظر کې خو د دنیا هیڅ حیثیت نشته فرعون ته مې څونه ورکړی و قارون ته مې څونه مال ورکړی و د قارون د خزانو چابیانې به یو پوره ډلې اوچتولې خو الله یې فخسفنا به وبداره الارض ای زما بندا ما نه هغه څیز غواړه که نه چې تا ته دنیا آخرت کې پیدا درکوي دا راته الله چلو ښودلو بله طریقه پکې دا ده چې ګوره دنیا کې هم سړی یو افسر ته ورشي یو درخواست ور باندې ساین کوي که نه ډایرکټ داسې نه کوي چې دا والا دا ساین کا کله کله موږ د الله نه سوال کوو که نه یا الله دا کار راته وکړه ولې الله ستا په کنډر کې اوسېږي څه مونږ چې هلته کې لړ شو سلام وکړو السلام علیکم سر څنګه دی ښه یاره جي تاسو خوارې کړې وې محنتونه مو کړي وو هاسټلو کې او مسافرۍ او تعلیمونه سو داري جوس په کرسۍ ناستې او په یو ساین مبالا کار کېږي او یاره جي مونږ خو هغه پټۍ پېژنو او هغه لور او هغه رمبې او هغه ترنګړه هغه شان جي په هغه پټو او په هغې کې یو یاره جي دا یو درخواست مې وکړه دا مې ورله ساین کړ او بیا دله ساین کوي
نو ته چې الله نه غواړې اول د الله صفات بیان کا. حمدونه الله لدی، هغه رب دی، رحمان دی، رحیم دی، مالک دی. یا الله زه خو ستا ډېر فقیر بنده یم، ربه زه خو ستا ډېر کمزورې بنده یم، ربه زه خو دا خپل تندي تاله په خاورو کې لګوم، ربه او هر مشکل کې ربه تا ته را مدد شوی ما. ای ربه یو درخواست مې راوړی، ربه ما په نیغه لار بس کلک پاتې کې، تر مرګه مې د نیغې لار نه مه اړی. نو حدیث کې راځي چې بنده دا وایي که نه، نو ولعبدي ما سأل، زما بنده چې څه غوښتي دي هغه درخواست مې ورته ساین کړه چې بالکل در مې کړه دته ښه. نو دې کې د دعا طریقه الله ښودله. او بیا صراط والذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې تا په احسان کړی، او د هغه چا په لار مو مه بیایي چې په چا غضب شوی دی او کم خلک بېلارې دي. الحمدلله ثم الحمدلله. دې ځای کې ستاسو دورې تفسیر شروع. زه ډېر زیات ستړی وم، زموږ په کلي کې علاقه کې سهار یو 2 ختمونه وو، هغه ډېر په ګرانه سره وکړه. ما چې خدای دلته به زه خوله څنګه کولاوم، د دې مشرانو د دې نوجوانانو ستاسو یو شوق مینه محبت و، د څه نه څه خبرې مې وکړې، هغه خیري صورتونه مې څه لږ ډېر وضاحت سره وویله. ای محترمو یو به خپل ژوند بدلو، ځان کې به تبدیلي راولو. خو هغه مو د که نه انشاءالله. بله خبره دا ده محترمو چې په خپلو بچو کې به یو بچی د خپل امام صاحب ته وایو چې دلته ورته علم ور زده که او یا چې ځان سره بل ځای کې داخل که. یو بچی به علم ته وباسو، چا خوښه ده د کور د خاندان نه یو بچی به، خو د خپل امام صاحب مشورې سره ښه خبره مو خیال ته راغله که نه. او درې محترمو چا چې اوسه پورې 4 میاشتې نه لګولي په تبلیغ کې که نه، د 4 میاشتو کلکه اراده وکړي انشاءالله. خوښه مو ده؟ چا اراده ده؟ 4 میاشتو کلکه اراده ده. او اوس خو د رسي روزې ځکه نه شم ویلی، ما له پته ده ځای نه، ځکه چې شاپینګونه به هم کوې که نه اختر ته. او بله خبره دا ده چې څه دې زنانو ته بېنظیر بټو پیسې هم رالېږلي که نه، ستاسو کلي کې هم دي کې نشته. مونږ خو چې راتلو په لاره به بلا ښځو روډونه یې بلاک کړي یاره څه چل دی، دا بېنظیرو ترو پیسې رالېږلي دي ته، نو بس مفت پیسې دي او دا بازارونه پې خلک ورمات دی. نو ما له پته ده سیروزې ته خو د اختر نه مخکې نه دی، خو د اختر نه بعد به د درس دا ملګري یو مضبوطه سیروزه لګوي. استاد جي هم ځان سره بوځئ. څنګه مو خوښه ده؟ د چا خوښه ده؟ جزاکم الله خیرا کثیرا. مولانا عبدالجبار صاحب دی برازي به دعا هم کوي، اخري خبرې به هم کوي.